څلورم بحث احوال د مؤلف او احوال د مؤلف، یعنی د مشکل شریف خود کتابی بظاهر هم له یو ښکاري، د دې د مصنفینو حالات مختصره او د دوی د کتابونو خصوصیتونه مختصرا به تاسو ته کې ذکر کوم، او چې د دې ټولو خبرو نه فارغ شو بیا به د احادیثو سند ذکر کوو، بیا به انشاءالله کتاب وایو، خو هم ده کوي انشاءالله. دا خو تاسو نه دي چې دا څلور خبرې، خو د دې څلورو مباحثو نه وړاندې تاسو ته ما وویلې چې موږ کوم فن کې بحث کوو دې ته علم الحدیثو، او دا مرکب دی د دوو اجزاو، یو جزء علم دی دویم جزء حدیث دی، او تشریح د مرکب هله کېږي چې تشریح د اجزاو شي، نو ضروري ده چې د علم تشریح هم وکړو او د حدیث لفظي تشریح هم وکړو، نو بیا به دا څلور مباحث په علم الحدیث کې کوو. علم چې اول جزء د علم الحدیث دی، لغت کې دانستن ته وایي. صاحب د سلم یو تعریف د علم کړی، هو الحاضر عند المدرک. صاحب مرقد پنځه تعریفونه کړي دي: الحاضر عند المدرک، حصول صورت الشيء عند العقل، الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، قبول النفس لتلك الصورة، او الاضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. دا پنځه تعریفونه. شرقائد کې علامه تفتزانی د علم دوه تعریف کړي دي. اول صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، اور دیم صفة توجد تمييزا لا يحتمل التقييس. ذهن کې مراد راکړه، لیکن تعریفونه خو ډېر شوي دي، خو تعریفونه خو د نظري کې د علم بدیهي او که نظري دي. چې تعریفونه دې وکړل په ډایرکټ دا خبره ومنله چې نظري دي، لیکن کوئی دې کې اختلاف د مناطقو په بلاغت د علم او د نظارت. متکلمین وایي علم نظري دی او متيسر التحديد دی، تعریف یې اسانه. امام غزالی وایي نظري دی او متعسر التحديد دی، تعریف یې ګران دی. دریم امام رازی وایي علم بدیهی سره چې د اجلا د بدیهیاتو نه دی. تاسو به دغه کې ویلي کنسلت والحق انه من اجل البدیهیات كالنور والسرور. نعم تبقي حقيقتي عسيرا جدا، اجلا د بدیهیات. د متکلمینو د امام غزالی رایه خدا د چې دا نظري دی، د ټولو دلیل د نظارت سره بیا اختلاف په تیسر او په تعصب کې دی. تعریف یې اسانه دی که ګران دی؟ متکلمین وایي اسانه دی، خبره پکې نشته. امام غزالی وایي بلا ګران دی، هغه اختلاف په خپل ځای، خو په دې یوه نقطه خو دوی متفق دي که چې علم نظري دی. ولې نظري دی؟ هغه وایي نظري ځکه دی چې علم کې اختلاف دی. څوک وایي د مقولې د کیف نه دی چې تعریف وشي په هو الحاضر عند المدرک سره، یا تعریف وشي په الحالة الادراکیه سره، یا تعریف وشي په صورت الحاصله سره. څوک وایي د مقولې د اضافت نه دی که تعریف وشي په حصول صورت الشیء سره. څوک وایي د مقولې د انفعال نه دی که تعریف وشي په الارتسام، ارتسام الذهن لتلك الصورة سره، بیا د مقولې د انفعال نه شو. او اختلاف علامه د خفا او خفا علامه د نظارت ته معلومه شوه چې نظري دی. تاسو به پوه شئ که نه شئ. دویم دلیل د هغوی دا دی چې علم معرف دی په تعریفاتو کثیرو سره، او کوم شی چې متعرف په تعریفات کثیرو سره هغه نظري، کوم شی چې معرف په یو تعریف سره هغه نظري. ډېر تعریفونه خو لا پرېږده، د علم هم نظري شي. دا خو مشترکه نقطه وه د چا؟ د متکلمینو د امام غزالي چې نظري دي. اوس متکلمین وایي چې متيسر التحديد دی. دا ولې؟ ځکه دوی وایي چې علم تحت مقولتين دی.
یا کیف نه دی یا انفعال دی یا اضافه دی او تحت مقولتين شو او فارابي وایي چې مقولات په نسبت سره ما تحت اجناس عالیه دي او قاعده ده چې کل ما له جنس فله فصل فصل کوم ورته چې کما به اشتراک لپاره به ما به امتیاز ضروري وكل ما له جنس وفصل فله حصر تعریف مثلا مقوله چې کومه تحت مقولتين ده مقوله ورته جنس شو مناسب فصل ورته پیدا کې بدایت حصر جنس او فصل چې راشي د تحقیق کوي متيسر التحديث امام غزالی رحمه الله وینا متعسر التحديث ولی سکه دار مدار د حدود او د رسوم په امتیاز بین الذاتیات والعرضیات تبعات او رسم څنګه پیژني چې امتیاز په کې څنګه راولي تاسو به وښه او امتیاز بين الذاتيات والعرضيات امام غزالي ونشتا ولنشتا جنس دوجد عمومنا مشابه لعرض عام سر او فصل دوجد خصوصنا مشابه لخاصه سر والفرق من القوامس لهذا نظری شخو متعصر التحديد تاسو د دې باندې خبر باندې پوښتنه مختصر جاته امام راضي رحمه الله علم بدیهی دی ولی بدیهی خلاصه کې چې د اجلا د بدیهیات ځکه که علم نظری شي نو علم چې مبدا د انکشاف د غیر ده دی به منکشف بالغیر په انکشاف کې بغیر ته محتاج شي او ټول اغیار په انکشاف کې علم ته محتاج دي علم په اغیار ته محتاج شي دا نه دی مګر دور دی که علم نظری شي نو لازمي دي دور الکه د کوئی شي په کوئی نس د دور نه د بچ کېدل لپاره به موږ دا وایي چې علم اوس په امام رازي اعتراض چاوي وای نو په امام رازي اعتراض د چې متکلمه امام غزالي ورته نظری ویل او بلاغه دلایل پیش کړه چې دا عالم د تعریفات کثیره یو دلیل او دې دا چې حفاظت او اختلاف او حفاظت د نظری علامه ده نور پکې څه وایي الکه په وځي نو هغه ته جواب دار چې هغه وړي خبرې دی او د دور نه بچ کېدل بچ کول د ځان د لوی یا به اعتراض دی چې لکه تعریف وشته کړه ځکه تحدث جنس او فصل کوي کړه او فارابي ویل دي چې مقولات باجناس عالیه ماده د جنس او طراب فصل او طراب جنس او فصل حدي چې حدي هغه نظری نو دا نظری دي کې دا سوال ته جواب کړي نه مانم دا چې مقولات اجناس عالیه دي بلکې مقولات اعراض او کومه چې اجناس عالیه دي ماده دا ودا په هغه صورت کې چې ماده حقیقت مرکبه او علم په حقیقت مرکبه نه ده حقیقت بسيطه ده دا اجناس نه دي بلکې هغه ماده ته چې حقیقت بسيطه ده الکه به وایي او امام غزالی چې وی والفرق من الغوامس دا خبر صحیح ده مطلقاً بلکې فرق من الغوامس ده بحسب نفس الامر یو نفس الامر ده او یو اصطلاح فرق من الغوامس ده بسکی په نفس الامر کې په اصطلاح کې نه ازمه دا خبره په نفس الامر کې روانه ده په اصطلاحات او اصطلاح قائمه ده په دې چې حیوان جنس ته او ناطق فصل دی او اصطلاح په دې قائمه ده چې ماشي عرض عام دی او ظاهر خاصه ده فرق من الغوامس په دې کې ته بسکی ده نفس الامر کې ده اصطلاح کې نشته اصطلاح قائمه ده بس خبره خلاصه یا اعتراض واردی چې هغه علم نظری دی بدیهی دی تخیبا په ولې راغلی ده جواب دی کوي چې خفاء د شدت ظهور د وجه نه راغلی ده لکه خفاء په شمس کې د شدت ظهور د وجه نه ده بالخصوص په نسبت نهار کې ورله څوک کتلی شي دا خفاء کې د څه د وجه نه راغلی ده شدت ظهور د وجه نو په علم کې چې دا خفاء نه هم د شدت ظهور د وجه نه راغلی ده او دا د بداهت خلاف نه ده
یا امام رازی اعتراض والدی چې علم کو معرب دی په تعریفات مختلفه وسه وكل ما هذا شأنه فهو نظري فالعلم نظري ځکه چې د بدیهي خصوص تعریف نه کوي ځکه هغه کسب او نظر ته محتاج دی ما حصل بلا کسب ولا نظري دي سره سکه هغه جواب کوي چې علم دوه حقیقت دی یو حقیقت اجمالی دی بل حقیقت تفصیلی دی بدیهی دی په نظر سره حقیقت اجمالیه تعالی امام رازی سی وایي او نظری دی په نسبت سره حقیقت تفصیلیه او تا د امام غزالی او متکلمین چې الکه په کوئی چې معرب په تعریفات مختلفو سره شعر حقیقت اجمالی دی لکه امام رازی معرب په تعریفات سره حقیقت تفصیلی دی او بدیهی چې دی هغه حقیقت اجمالی دی تاسو به کوئی شي بیا اعتراض راځي معتبر خو علوم کې حقیقت تفصیلی نه حقیقت اجمالی دې څنګه حکم کوي چې والحق انه من اجل البدیهیات ته د حقیقت تفصیلی وضاحت بیان کو بکار خدا او علوم کې چې د حقیقت تفصیلی حکم بیان کړي چې هغه نظری دی جواب دار چې حقیقت تفصیلی معتبر ده دا د مزاحد رایا ده او د جمهور مناطق او رایا ده چې حقیقت اجمالی معتبر ده او موږ عمل کوو د جمهور پر رایا باندې نه د مزاحد ملا پر رایا یو ملا په څه چې موږ به کار خراب شي یو په څه موږ څه ډیر وځي ډیر ملایان چې په کوم طرف رواني باندې پځې کوي یو پځې وځي شاعر پځې وځي موږ د ډیر وځي د ډیر رایا ده چې معتبر حقیقت اجمالی ده ذکر تفصیل ماخوذ ده د اجمال تفصیل فرع د اجمال ده تفصیل خود اجمال کیږي کا تاسو به کوئی شي خطبه جز د مرکب اضافي حدیث ده حدیث څه وایي اول خدا ځکه چې د حدیث د لفظ قرآن کریم کې دلیل کرتا مفرد ذکر شوی او پنځه کرتا احادیث جمع ذکر شوی قرآن دې کې پرای یو نه د امام ابن حجر د حافظ ابن حجر رحمه الله او بیا نه د امام سیوطی ابن حجر وی حدیث د حداثت زد د پیدا حدیث ته حدیث ذکر وی چې حادث نو حدیث پر صفت مشبہ سے غش وعید بل فاعل په معنا لأن كلام الله تعالى قديم وكلام الرسول حادث الله كلام قديم دی رسول كلام حادث دی ذکر حدیث دا ابن حجر راځي د مراد امام سیوطی دا هغه دا حدیث د حدوث حداثت نه ده حدوث الوقوع شيئا فشيئا لك راکلو کوي لك صادر دل ذکر دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لك صادر شي یا په صيغه اسم مصدر حدوث یا حداثت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملهم کی وی دا مسلم شرح لفظ دا حدیث مقتبس دے دے قول دا اللہ تعالیٰ و اما بنعمت ربک فحدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نعمات ذکر ہے اول علم یجد کے یتیما فآوا پھر وجدک ضالا فہدا دریم وجدک عائلا فاہما ندری نعمت نشو ایوا ہدایت اغنا ایوا یتیم میں سوچنے سے میرا دا وحید طریقون نوی خبر تاتا میں وحید آتا فقیر وی غنیم اکری صدقانو غنیم اکری بماد دا خدیجے سا نصف بکوش یا غنیم اکری پا غنای قلب سا اصل غنا خود قلب دی دریو نعمتونو باندی دری عبادتونا مرتب کئی دری حکمونا اول اما الیتیم فلا تقهر پھر واما السائل فلا تنهر پھر واما بنعمت ربک
خدا لوح نشر غیر مرتب ته یتیم وی فاما الیتیم فلا تقهر دا د ایوا مقابله شو یتیم باندې غوسه نه صحیح دریم دا چې فقیر وی غنی کې دا وخت دریم ځای کې و دلته دریم ځای کې راغلی واما السائل فلا تنهر سوال کوونکی مرته ځکه نه فقیر وی خدای غني التدريم ستدريم سيس بدريم مرتب التدريم سيسو ووجدك ضالا تد معارف توحنا خبروي وهدا خدي وحد بعد نازل يا دادا ووجدك ضالا الله تعالى پیدا کړی ضالا محبا للهدايه تاسماني هدايت سره دې رمينا وقبل النبوه فهدا نبدأ هداية ذلك قال أنا ببيلار نكوي دوري إنك لفي ضلالك القديم يوسف عليه السلام كنا أبدال تسوي إنك لفي ضلالك القديم يقينا تد يوسف بفاني محبت جيسے کمے پکنا دے رہا ہے أنت ضلالك بمعنى محبت سا ألينا بكوش هذا تدبيره تدريب سيس بمرتب شو خدای وحی درکا و اما بنعمت ربک هر چی نعمت درکتا دے چی وحی درکا حدیث خلق لے بیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی خلقی بیان دا اللہ تعالیٰ زیوے لے فحدیث دا حدیث دا حدیث نا ماخوز اللہ وحوی حدیث خلق لے بیان مکتب حد نبی علیہ السلام قبول دا ذکر حدیث بہت تفصیل دا یا ورایا قصروا مباحث اول معنى لغوية اصطلاحية حديث وجد التسمية حديث بحديث او تعريف حديث او موضوع حديث او غرض حديث حديث لغة کی ستوي ذکر ابن حجر رایا امام سیوطی رایا علامہ شبیر احمد عثمانی رایا تاسو اوریدا دا لغوی معنی دا حدیث اصطلاح کے ستوئی علم حدیث با قسم دے یو دا علم روایت الحدیث وی بل دا علم درایت الحدیث علیکہ بکوش علم روایت الحدیث علم درایت الحدیث چکم علم کی دا سند او دا راویان و حالت بیانی یو دا حدیث و دا مطلب اصول پاکی بیانی کی آئی تا درایت الحدیث سوک ورد علم مصطلح الحدیث لیکن زمان کا استاسو دی کتابونو کی شرح نخبت دی فرق سر تعلق لدی دا علم درایت الحدیث صحیح یا فتح المغیث خاصة بخوش لازم کتابونا کنا یا تدریب الراوی دا کتابونا یا تیسیر مصطلح الحدیث ورکول کتاب دے دا تاسو بیزان دا بیدا کر تاسو بخوش تیسیر مصطلح الحدیث دیر بہترین کتاب تاسو بخوش یا دا شیخ حسن چاند رحمہ اللہ یا وقوت رسالت ابدے احسن الخبر بی مبادی علم الاسام دیر بہترین کتاب دے مصطلح الحدیث کیا بعلم درایت الحدیث اور علم الحدیث سے توجہ حدیث کو کسی ذکر کرا مشکات صحیح بخاری دا علم حدیث متعلق دلوارو تعریفونه بکو دلوارو موضوعگانی دلوارو مرزونه جدا جدا تعریف دا علم حدیث علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته واحواله ها علم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریرات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بہاری معلومی اقوال دا قول جمع دا بیانات روی قولی حدیث افعال دا فعل جمع دا کار روی فعلی حدیث تقریرات ثبوت دا نبی علیہ السلام کوئی پہ یوم موقع کی دا تائید من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پپیل احوال دا حال جمع دا ہری امور توی چی عارستی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تتبعی امور چی دا حقی تعلق دا تعبد سرنشت
موضوع علم الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول الله لا من حيث أنه إنسان أو عربي أو مكي أو مدني. موضوع النبي عليه السلام ذات تدي حیثیت نہ چدا رسول اللہ تدی حیثیت نہ چدا انسان جیسے کہ دا علم دے موضوع تدی حیثیت نہ چدا عربی دے دا علم الانساب موضوع دا تدی حیثیت نہ چدا مکی دے یا مدنی دے دا علم البلدان موضوع یہ حدیث موضوع ذات رسول اللہ من حيث انه رسول اللہ. غرض سے حصول الفوز بسعادت الدارين واصلاح العلم والعمل کامیابی در تحصیل شد دور جہان کو کامیاب نیک بختائی اور علم و عمل اصلاح وش در علم حدیث غرض پایا انتہائی در علم مصطلح الحدیث قالب سرے اصل بكل شيء علم الحديث شيء علم مصطلح الحديث هذا بدي كل شيء سلك تاك هذا علم مصطلح الحديث تعريف علم بقوانين يعرف به أحوال السند والمتن من حيث الصحة والضعف والغرابة والنكارة لا علم ده بيوصف قواعد السند چې د سند او د متن حالات پکې معلومي د حیثیت د صحت او د ضعف نه دا سند صحیح دی دا صحیح دی دا متن صحیح دی دا صحیح او د غرابت او د نکارت دا متن او سند غریب دي او دا منکر دي وغیرہ. موضوع سره د علم مصطلح الحديث یا د علم درایت الحديث موضوع المتن والسند متن او سند. غرض سره معرفت الصحیح من الاحاديث والصحيح ليعمل بالصحيح ويجتنب عن الصحيح. صحیح بے جنت دا حدیث نو صحیح دا دیر بارچ عمل بصحیح وشی اور دا صحیح نسل انسان بچ. علامہ سیوطی رحمہ اللہ دے علم و مصطلح الحدیث تعریف موضوع غرض بدے دو شیرونو کے بیان کرے. آوئی علم الحدیث ذو قوانین یحد یدرا بها احوال متن و سند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. تعریفوں پر کیا ہے موضوع پر کیا ہے غرض پر علم حدیث دے ذو قیدو والا دے یحد تعریف ابتاسی کی یدرا بها احوال متن و سند تمتن و سند حالات کو کی معلومی تی تعریف. فذلك الموضوع ذلك کی چار متن و سند فذلك تبقى متن و سند موضوع دا والمقصود غرض السنة ان يعرف المقبول والمردود. مقبول حدیث و مردود حدیث ہوئی چلتے اللہ کا کوئی شکل تاسو کامائی نہیں رہو جیسی نا سے لگر اسباب نمبر سے بیان یعنی جمعی بیان دے لیکن جمعی بیان دے ذات کئی کر تو بیان تبوزو کی زمان کا دورہ بہت سرمائی مون کو اقل کو دور سے زمان کا دورہ دکال نخار تاسم اللہ رکی سو تبوزو کی چیل پر حدیث روایت الحدیث و دلالت الحدیث کے اتفاق ہو گیا اور تو بڑھتا اگر وائی جو حدیث تاسم کوئی سے سجدہ کریں دین بحث تشریح الفاظ ارباو حدیث سنت اثر خبر. حدیث کو مخ کے ذکر سوچے سکتا ہو سنت دا محفوظ دے سنت طریق اذا سلک هذا لار اتلو تا سنت جمع سنت رائزی طرائق لاری قرآن کے دالے بجیر استعمال سے سنت طریقی کوئی کو مضمومی و کو محمودی فرق بے بجمع سر رازی. دا محمودی جمع سنن دے دا طریقی محمودی جمع سنن دے بزن بسی اور دا مضمومی جمع سنن دے بفتحی سی. سنن بد طریقی کوئی بدو طریقی اور سنن خود طریقی.
فمعنا د شریعت سره هم سنت راځي، فمعنا د طبيعیت سره هم راځي، فمعنا د سیرت سره هم راځي. سنت مراتب ده د حدیث سره، اطلاق کیږي په ما دل علیه دلیل شرعي سره. برابر خبره ده دا دلیل شرعي من الكتاب دې ورکوش او کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اجتهاد به الصحابه كجمع المذهب قرآن راجمع کول دې تم سنت وي. دا صحابه طریقه علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين. او په مقابله د سنت کې بدعت راځي. دیو جنا یا به سنت عام شي د حدیث نه لغتا هم او مصداقا هم، او الکاف په مرتبه واستانی هم کې بین الواجب والمستحب، لاندې د مستحب دی او بره د واجب دی، په میت کې سنت دې ته سنت. بل خبر وصل دا خبر وصل اطلاق په اخبار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په اخبار د تابعین او صحابو کې ټول ته شامل ده. د محققین راځي لکه حافظ الحجت الامام ابو جعفر الطحاوی دا درایت دا دیو چې د کتاب لیکلی دی او کتاب ته نوم یې طحاوی شریف ته شرح معانی الاثار، او په دې کې آثار د نبی دی او د صحابو دی او تابعین دی. نو شرح معانی الاثار یې ورته لیکي. نو آثار درې ورته ویل کی. خبر څه ته ویل کی؟ باید وایي چې دا خبر چې کوم دی دا عام دی. د بادشاهانو واقعات کوم خبر وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سره راځي دې کوم خبر وي. حدیث او سنت څخه د نبی اسلام اقوال یا افعال یا د هغې زمانې متعلق دیو چې څوک تاریخونه بیانوي د بادشاهانو هغه ته اخباري وایي. تاسو په پوه شئ که خبر عام دی او د سنت چې کوم دی او حدیث او اثر دا خاص. دریم بحث بعض اصطلاحات ضروریت سے متعلق ہے علم حدیث کا. پنځه اصطلاحات پر ذکر کرو. اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي بالمشتغلین بالحدیث، څوک چې په حدیثو کې مشتملان مشغولي د هغوی څه نومونه دي. دویم هغه اصطلاحات چې متعلق دي د کتبو د حدیثو سره، د حدیثو د کتابونو مختلف نومونه دي. سنن چاہتا ہوئی، جامع چاہتا ہوئی، صحیح چاہتا ہوئی، مسند چاہتا ہوئی، معجم چاہتا ہوئی وغیرہ داتے دا اصطلاحات. دریم ہاں اصطلاحات سے متعلق کی در رجال دا حدیث تا راویان متعلق راویان حالات. سرور وجوه تحمل الحدیث، حدیث بسنگ دا چانا ازدکے چی دا حضر سینین اتا ترا منتقل شکلو یا کم اشباط وائی. ما دا استاذ مدہ حدیث اور ادھر زید استاد نے روایت کو ماتے خبر را کرے سنگ الفاظ کا استعمال دے تو وجوه تحمل الحدیث تحمل کارول بیزم ددی بحث بزر کی ببی اسانت حدیث دیگر. اول اصطلاحات سے متعلق دی بالمشتغلین بالحدیث دہاغی خلق پوری چی حدیث بھی مشغول. المسند، مسند چاہتا ہوئی من یروی الحدیث باسنادی، چې په خپل سند سره څوک حدیث بیانوي خپل سند سره دې ته مسند. بل استاد او دغه استاد او دغه استاد او د نبي علیه السلام پورې ذکر کوي او حدیث ذکر کوي دې ته مسند. الطبقه په دې حدیث کې مراشد دانګي طبقه سره ده. تاسو په دې باندې کتاب لیکل شوی طبقات الکبرى للاتصال طبقات دي پکې. طبقه څه ته وایي؟ قوم من الرواه تقاربوا بالسن والاسنان. یو قوم د راویانو چې هغوی په عمر کې او په اسناد کې سره نږدې دي، یعنې استادان یې سره داسې قریب قریب دي. کله په اول کې نه په دویم کې سره یو ځای شي، کله په دریم کې سره یو ځای شي، دې ته طبقه وایي. او عمر هم یو شی کنه څه لږ فاصله پکې دې ته طبقه وایي. لکه تاسو موږ ټول د یوې طبقې خلک. دریم نمبر طالب الحدیث
طالب الحدیث چاہتا ہوئی المبتدی الراغب بالحدیث هذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سلمی نے یودا حدیث طلب کی تھی طالب الحدیث سلورم المحدث چاہتا ہوئی هو الاستاذ الکامل کامل استاذ کا حدیث کا محدث ہوئی اور شیخ اور امام مبتدی پر معنی دی شیخ ہم ہوتا ہوئی امام الحدیث ہم ہوتا ہوئی الحافظ چاہتا ہوئی کیونکہ تاسو حافظ سے چاہتا ہوئی چاہتا قرآن جائے حدیث کی حافظ سے چاہتا ہوئی الحافظ هو الذي احاط علمه بمئة ألف حديث رواية ودراية وجرحا وتعديلا جدد علم محيطي فيولك أحاديثه رواية ودراية وجرحا وتعديلا طول وجد يولك حديثه التمارين دي تحافظ تسي سوچتا رکھا تسي سوچتا تاسي بيقول شيء بيقولنس تاسي بيقول نقول فالفقهاء والباردا شرطون الاتفاقية هذا سريع نقول ليش تدور حديث يعني حديث غسان لس حديث ما غير سريع وجه تاسم غير درني الغيبة أشد من الزنا وغير هذا حديث ما قدر ذكر روايتان أو درايتان أو جرحان أو تعديلا تاسانا كاري تاسي بيقول شيء بيقول نسي دي تحافظ حجت چاہتا ہے حجت هو الذي أحاط علم ب300 ألف حديث فدري زرا حديث تدعي لك حديث دري لك وحديث سمرا وزي دري لك حديث تدعي دیتا حجت بیتا استا چاہتا کہو خودن وزد ابو حنیفہ تقلید پر اتنا مددی مجتہد تقلید کو دري لك حديث چاہتا وزي کہو خودن ایمان کہو کیا رکھا چلتا چاہوئی چاہتا معلوم دے زیر کا حدیث چاہتا ہی تیر سخت خبر لگا قسم تے چی نادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعجاز دیا لگا چلتا سے خلق تیرسیم چیدہ عرض سیستا حاکم چاہتا ہوئی دے اگر مرتبہ الحاکم مرحات علم بجمیل حدیث متنا و سندن و جرحن و تعدیلا چدد علم حاوی پر طول احادیث تمتن او دا سند او دا جرح و تعدیل کو بنیا دیتا حاکم شپاک لکا او دری پر زور سر احادیث کی مجموعہ دا طول بتایا ناظر بکوئی سے ابو عبداللہ النسابوری حاکم دے حاکم چدد عمل کرے دے المستدرک اشکو بجلدن دے مستدرک وصحیح ہے صحیح ہے بخاری اور مسلم نے چکم حدیث پاتشی و داوی دا شمس اور معابد یا غیتو لکھے یا بھی علامہ صحابی حاشیہ لکھ کرے دا حاشیہ ہر حدیث سرگی صحیح علی شرط شیخین اور صحیح علی شرط شیخین اور بعض گری لما جیتو لوئی شخصیت دیتا حاکم فاسو بلکل شکل بلکل نسی یو عالم نچا تپوسو کو دا ابو زرعہ الرازی بارد ابو زرعہ الرازی کہ یو سرے قسم طلاق واچی چی بما دی خزر طلاقی کدی ابو زرعہ الرازی کا دولا کا احادیث نوزی کو یادو مرا خزر دی طلاقی عالم جمع در ذہن نوز نموردو دا تو دی الاصابہ کی تمیز صحابہ دا حقیقة المقدمة وهي حقول تلوية زمان بقضية قسمي جيد أبو زرعة الرازي قوية لك حديث تسيات لك سبقستاس في سورة الفاتحة سكايا لك حديث داسي الإمام بخاري وحيات قطاسي وذكري دي جب حديثين الامتحان أخيطا وحديث يوم مثلا يوم سنة دي يوم سرقا ودبل سنة دي دبل سرقا كنا هذا حديث في الامتحان سوسا وحديث دا کمال نو چاہو تا حدیث خود چدا ٹھیک نہیں کیدا داو چی صحیح سند دیو سرک دیو حدیث سند دیو سرک دبل سرک دبل سرک یہ لوی کمالات دا لوی کمال وارا نسبی کوئی دیتا حاکم ہو پھر ہاں اصطلاحات سے متعلق دی کتب دا احادیث ساتھ بس تمکلار سما مطلب میرا دے چدی
خارجي بحث نه لاړ شو کتاب ته وګرځېدو تاسو ته به بیا خوند درکوي ما له به مطرح کړئ.